تیره میاشت په 21 اکتوبر د پاکستان په آئین کې 26 آئیني بدلون وکړی شو. دغه بدلون تر مخه به پارلماني کمیټې د سپریم کورټ د جج ټاکنه د 3 کالو دپاره کولی شي او د جج دپاره د 16 کالو د ریټایرمنټ عمر حد مقرر کېدو سره 12 شکونه شامل دي. 26 آئیني ترمیم د خیبر ضلع سیاسي وګړو ښه ګڼلی او ویلي چې د دې سره به پارلیمنت مستحکم شي. مولانا سیف الله فرقانی جمعیت علماء اسلام بوڑے تحصیل جنرل سیکرٹری د 26 آئینی ترمیم مساله دو نو په دا کې خو د جمعیت علماء اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه کې ډیره دلچسپي وه او الحمدلله چې کم تجاویز جی آی ورکړل مولانا ورکړل الحمدلله هغه ټول تجاویز ومنلی شول چې په دا کې څه فایدې داسې وشولې چې یو خو ملک د آئیني بحران نه ختم شولو، بل دا چې کومې مذهبي او سیاسي څومره تجاویز او فایدې وي هغه هم حاصلې شولې. قاعده په آئین کې راغلل چې سود به هم آئین حصه وګرځېدله او دا به ختمېږي. عوامي نیشنل پارټي سفیر امن عبدالرزاق افریدي ضلع خیبر سره تعلق ساتم. ډېر په ښه نظر باندې کسو دا ډېر ښه عمل شوی دی ځکه چې د مونږ کم پارلیمنت ته د دغه سره اختیارات سوا شولو. اوس که کتلی وي د دنیا نظام په یو ځای باندې نه ودرېږي دا روان وي درومي نو د دا سره 27 یا 28 یا 29 که داسې ترمیمونه نور وشولو نو دا څه مشکل خبره نه دا د خیر خبره او دا د ښولي خبره ځکه چې د دنیا سره مزال کول پکور دي. ملک عبد فیض د پاکستان مسلم لیگ د بوډۍ صدر پارلیمنت ته د عوام دي د عوامو نمایندګانو اوسدي چې یو غوره اختیار میلو شو ته خو ډېره ښه خبره شوه چې هغه فیصلې د عوامو فیصلې د پارلیمنت کوي دا خو ډېره ښکلې خبره شوه ډېره ښه خبره شوه. بل چې د کوم پارلیمنت کې هغه نوس خلک دي دا د خلکو په اعتماد تللی دي. زمانو ملک بایچا افریدي د خیبر په پارټۍ سینیئر رهنما دا خو ډېر ښه شو یوه ضرورت دی ترمیم کول او د آئین پاکستان په پارټي جوړ دی او د آئین حفاظت اکثر په اسمبلی کې توګسي او په هغه کې وګسي په پارټي آئین ډیر خیال ساتي. دا خو شو چې مطلب پارلیمان یو هغه یو پاور راغی ولا کوم د کمیټې ته بس لا مخکې هو ون من شو او چې فیصله کوله اوس په دا کې غوډه پارټي وی یو فیصله کوي په جاینټ هغه باندې ټیبل ټاک باندې. د 26 آئیني ترمیم لاندې به آئیني بنچ هم جوړیږي د کوم سره به چې په عدالتونو کې مقدمې تیزېدو سره د انصاف پر رسولو کې هم بهتري راشي. محمود الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.